شعر د بابا ته ډالۍ کما پښتو شعرونو خو موږ ډېر اورېدلي دي خدای په کې د اردو شعر ډالۍ کما وای دل چاہتا ہے تیری سادگی پہ لکھوں ایک غزل دل چاہتا ہے تیری سادگی پہ لکھوں ایک غزل افسوس ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے معیار کے الفاظ مل نہ سکے د ټولو ملمنو د مشرانو کشرانو د امزولو د ټولو درنو خوږو پښتنو او خاص کر فخر مخکې به موږ وي فخر خیبر پښتونخوا اوس الحمدلله فخر پاکستان جناب پرویز خان خټک صاحب او داغه پرزن جناب ابراهیم خان خټک صاحب او داغه سره څومره ملګري راغلي ناظمان دي زموږ مشران دي کوارډینیټران دي ټول ته دړه کوم السلام علیکم زما ملګرو زړه خو ډېر څه غواړي خو بابا وایي چې ټیم ډېر نشته یو څو خبرې به وکړم یو متل دی که نه چې باز ناسي نو نورو مرغو ته څه ضرورت دی چې بس هغې خبرې کوي که نه باز ناسي نو بابا مثال لکه د باز دی یو نو خبره داسې ده چې پرویز خټک صاحب که تعریف یې شروع کړم نو کېدای شي دا نور ملګري تنقید وکړي چې یاره صرف د پرویز خټک صاحب تعریف کوي که نه خو هغه او ابراهیم خټک صاحب تعریف محتاج نه دي زه به یو دوه درې خبرې داسې وکړم صرف او صرف د پارټۍ لیول سره کوم نور نه په چا تنقید کوم نه مو چا سره تنقید څه کار شته ډېر ملګري ما سره په فیسبوک کې په جګړه دي یو بل سره مسله جوړو یو بل ته هغه کوو کمنټونه کوو نو ما ته وایي چې د عمران خان څه مسله چلیږي د دې مثال داسې دی چې زمونږ د علاقې ناظم وي کونسلر وي هر څوک وي او پر سټک بابا صاحب وته فنډ ورکړي چې خپل علاقې کې استعمال کا او د دې خلک پې لګیا شي چې د خپل علاقې کې کار وکړو نو د عمران خان مثال داسې دی د بار ملکونه فنډونه راوړلو او علاقې دی چې کوم د هسپتال جوړ کړو په هغه هسپتال کې د عمران خان د فیملی ممبر یو هم نشته حالانکې زمونږ د غریبو خلکو کار پکې روان دی او هغه چې کوم یونیورسټي جوړه کړې ده په هغې کې هم د عمران خان د کور ممبر یو هم نشته زمونږ د ټولو بچي او ورونه او ملګري ټول پکې لګیا دي تعلیمونه حاصلوي نو تنقید په خپل ځای یو سړی تعصب خو بیل شی دی چې یو سړي سره نه لګي هسې به تنقید کوي خو د علاقې په سطح بس یو څو خبرې داسې وکړم چې موږ ته چې کوم ضرورت دي او کومو مشرانو ملګرو امزولو زه راوړاندې کړی یم جناب پرویز خان خټک صاحب ته اور ابراهیم خان خټک صاحب ته اسحاق خان خټک صاحب ته چې بھائی زموږ څه مسلې مسایل دي هغه وړاندې کا او الحمدلله په سناسو کار روان هم دی تاسو ګورئ وینئ ځان نه هم لګیا ځکه چې چا سترګې تړلې نه دي زموږ د ټولو سترګې کولاوي دي ګورو کار روان دی الحمدلله مخکې دور کې دومره کارونه نه شوي لکه دا اوس چې کوم کارونه را روان شوي دي 2013 نه مخکې تاسو کتلې موږ هر یو MNA پاس کړی هر یو MPM پاس کړی دی یقینو کې دومره کار چا کړی دی زه به د هغې څه تعریف کوم د دی خو تاسو خپله وینئ ګورئ او څومره کار شروع شوی دی الحمدلله رفته رفته کار نور هم روان دی فنډونه را روان دي کارونه کېږي خو چونکې یو څو مسلې مسایل د علاقې په سطح ما ته مشران وي چې بھائی ته دا وړاندې کړه او پر خټک صاحب په خپله ناست دی د هغه مخکې ووایه الحمدلله کار به کېږي او کوي به راته که زه ځان ته فرض کړه یو ځان ته یو شی غواړم شخصي ځان دپاره نو بالکل ما ته دې نه کوي ما ته ضرورت نشته او که زه علاقې ته غواړم نو دې علاقې زه مخکې کړی بیا به کارونه کوي او زه به دې کار غواړم ښه په دې کې موږ ته چې کومه مسلې دي هغې کې شروعات د داسې سکولونو نه کومه چې هغې کې د یو کس دوه کسو کار نه دی هغه د ټولې علاقې په سطح سکول دی د جنکو سکول دی چې هغه دی پرایمري عزیز آباد نو زموږ ماشومان چې 15 پورې سکول ووایي نو بیا ورته دې کې رخشې که او باران شي لارې هم ټولې ګډې وړې دي په دې لارو هم اوس راځم چې د لارو روډونه هم ورته ووایم اور جناب پرویز خان خټک صاحب عرف بابا عرف KPK نه عرف پاکستان په دې لارې رالو چې دا لار خو راته بالکل وکړي یقینو که عمر مې ډېر کم دی خو ډېر لیډرانو سره مې تعلق تېر شوی دی خو داسې اخلاصمند لیډر مې نه دی کتلی په داسې انداز یو سړي سره په خپلې تېرې کې میلاویږي یقینو که ته به که دا سړي همزولی دی که نه نو موږ به یې تعریف ولې نه کوو ښه زموږ د پرایمري سکول د ماشومانو چې کوم دی هغه پرایمري دی نو موږ دا پر سټک صاحب ته دا درخواست کوو اور دا یو عاجزانه درخواست دی چې باید دی دې موږ ته دا پرایمري سکول میډل کړي بل زموږ د سکول دی هغه چې کوم دی میډل دی نو اشد ضرورت دی چې په زنډو کې زموږ یو سکول دی نو بیا چې باد باران شي مغه زړه خبره چې باد باران شي بیا ځي څوک چېرته دی څوک کله چترۍ نه کله موټرسایکل نه کله سایکل نه نو اکثر ماشومان د سکول نه پاتې شي نو دا درخواست دی
ټول کارونه یو ځای نه کیږي دا جنت نه چې یو سړی یو شي سوچ وکړي او بس الله پاک هغه شی نازل کړي خو په رفته رفته ګوره یو ریکوایرمنټ دار یو شي که نه نو مونږ که خیر دا پر سړک صاحب نه دا مطالبه کوو چې مونږ ته دا کارونه وکړه رفته رفته په مزه مزه دې وشي مخکې دومره کارونه نه وشي بهرحال دې مونږ ته بیا هم دومره کارونه کوي دا د ماشومانو سکول دی چې دا مونږ ته های کړي د ماشومانو هلکانو سکول دی چې دا مونږ ته های کړي موږ ته د روډونو سخت ضرورت دی ځکه چې تاسو ته ما وایي چې زموږ لارې کوڅې ټولې کچې دي که نه اکثر پکې ماشومان سکول ته هم نه دي د هسپتال مسله راشي منډه تړلی وي نو کندې کپرې یو شی بل شی نو موږ دا یو درخواست کوو چې موږ ته کم سے کم 6 کیلومیټر روډ موږ ته منظور کړي ځکه دا ډېر ځکه غواړم چې ابراهیم خټک صاحب که راغلی هغه ته مې 2 کیلومیټر یادول نو پرویز خټک صاحب راغلی هغه ته به 6 کیلومیټر یادوم او دا روډونه زما نه دي په دې به موږ ټول زموږ د نیشنل په دور کې روډ شوی 3 کیلومیټر روډ ته موږ پې زور او د دې نه اخوا چې کوم دی زموږ د ټول ایریا پې جوړه ده د زړې مینې د پیرسباق د زنډو او د سورپل د ټول علاقې خلک پېځي دا زما روډ نه دا زموږ د ټولو مشترکه روډ دی بل ما ته زموږ د علاقې ته د جماعتونو بجلی خو وینه نو موږ ته د سولر ډېر سخت ضرورت دی ما سوسو پیره ساجد صاحب ته اور جنید صاحب ته مې ویلي دي هغې پې کار شروع کړی دی خو بهرحال اخري د سطحو پې مشر بابا صاحب کوي ما 12 جماعتونه دی ته وقف کړي چې ما ته 3 KV وکړي ځکه چې زموږ په جماعتونو کې داسې خو جماعتونه ډېر دي خو زموږ دا 12 جماعتونه داسې دي په دې کې ماشومان سبق وای 40 50 60 ماشومان دي کې سبقونه وای نو بجلی خوشته نه او کمزوري ده ځکه چې دیهات دی موږ خپل سہولت جوړ کړی نه دی نو دا موږ دې ته یو درخواست کوو مشرانو ته چې بھائی موږ ته 3 KV سولر سیستم چې کم دی هغه د 12 جماعتونو ته منظور کړی شي نو ثوابداري ده اجر به دې ته ملاویږي ټول کریډټ زموږ د کارونو ټول کریډټ بابا یې توزي ماته نه راوځي ځکه چې په زما چې څه هغه سم شوي دي خو چې بابا یې ته دې کریډټ بوزي او دا به زموږ ایمان موږ به دې سره ایمانداري هم کوو بل ډېر مې څه نه وي خو دې خلکو ته کړم چې بھائی ته وایه خو زه به وایم چې کم کېږي هغه به وشي بیا به باقي ورو کېږي ورپسې خیر دی د ځناورو د هسپتال موږ ته احساس وشو موږ ته ضرورت رالو دنیا شي څاروي زموږ په کلي کې مړه شو هلاک شو زموږ د دیهاتو خلکو ټول انحصار په دې زمیندارۍ وي څوک مال ساتي څوک سخی ساتي څوک غوا ساتي څوک میخه وي او پسونه وي خو بهرحال موږ بابا صاحب ته دا درخواست کوو چې موږ ته د هسپتال لپاره د ځناورو هسپتال لپاره موږ ته د دې منظوري وکړي انشاءالله ځای به ورته میلاو شي که بابا هم ته شو ښه صحیح ده باقي موږ ته سولر ټوبې لکه بابا چې به موږ څومره تنقید کوي په ما خیال لګي ګوره که ستا او دا خیال دی په کچه شي ته کچه کېږم نه دا زما لپاره احساس دی ښه که موږ ته یې سولر ټوبیل منظور کړو ډېره غټه منصوبه ده خو بهرحال چې بابا ته وګورو موږ وایو چې لږ نور مور خواږه شو که نه خو بهرحال دا یو منصوبه ده که دا هم راته وکړله او د ګیس کار خو هسې هم روان دی که بیا ویم نو ځان راته بد ښکاري او اوس موجوده دور زموږ باندې د نورو خلکو راغلی خپۍ پې ایښې ده انشاءالله دا به موږ ته کور ته رسوي او د یوه خبره کوم بیا بیان ختمومه زموږ د تورګل حاجي صاحب دي هغه زموږ د عیزاباد اخري کورونه دي محمد خان کاکا دي دې خوا سور پل شو دا یو درخواست عاجزانه کوم چې زموږ کور ته هر یو کور ته د ګیس لاړ شي او موږ ته د ګیس راکړی شي یو شعر کوم په شعر باندې ختمومه بیا بابا ته دا یاره زه څه نه شم زه کمزوری ما و بابا و یا زما کار نه دی ما په چا مه ډبوه نه ته ټول هوښیار دي ټول هوښیار دي ولې څوک ګایا خو نه خوري نه څوک بوس خوري ټول ښه هوښیار او ښه کلاړیان یئ زه یوه خبره کوم بابا باندې ناوخته دی یو شعر بیانوم بیا ختمومه دا شعر لږ واورئ او مهرباني وکړئ چې شعر ختمېدو سره د لاسونو پړکه وکړئ چې زموږ هم حوصله افزایي شي او بابا خوشحال شي یار ورکه چې کله شعر ویم ښه وایي دومره اوس مې نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم وایي دومره اوس مې نشته چې زه ستاسو مېلمستیا وکړم دا خو یو دستور دی چې شاهان خو ملنګانو له راځي او زه په خپله اوس بابا صاحب ته دا درخواست کوم چې هغه دې راشي یو شعر به ملګری وي خو بابا صاحب